अस्सलामुअलैकुम मिनवालो د محمد زاده قاتلان گرفتار شول او حکومت له پکار دی چې محمد زاده له انصاف ورشي ښه پوره محمد زاده څله قتل شوی دی څه وجه وه هغه په ویډیو کې وپوسو او چې څوک سپینې خبرې کوي که نه لکه د محمد زاده داسې کېدل ډېر ګران کار دی. الله دې هغه له مغفرت ورکړي او حکومت له پکار دی چې محمد زاده له پوره انصاف ورکړی شي. نو ویډیو در سره شریکوم د مجرمانو چې کومو محمد زاده قتل کړی دی. نو ویډیو کې به وګورو چې څه یې قتل کړی دی او څه وجه وه. جونګړه ورانه شوله اوس پرې شغلې د تبسم نه راځي واپس به جوړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه عثمان یوسفزی تاسو پروګرام ګورئ اینه د ملکنډ. ګرانو کتونکو تاسو ته معلومه وي چې تېره هفته د ملکنډ یو زلمی صحابي محمد زاده اګروال نامعلومه کسانو په ډزو په بېدردۍ سره قتل شوی. هغه د ملکنډ انتظامیې لپاره او د ملکنډ عوامو لپاره یو چیلنج جوړ شوی. ملکنډ انتظامیې شپه ورځ قرباني وکړه او هغه دوه ملزمان یې گرفتار کړه. هغه بس میډیا ته پیش کړي او ډیپټي کمشنر امرالحق په دې باره کې تفصیلي خبرې کوي. ودرست خان با پیمانا د منې دلته به ډېرې شوګیرې کېدلې دلته کېدلې دا هولو قصې. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو خبر شوئ پریس بریفینګ کې محمد زاده شهید قاتل موږ ونیولی شو او دا it is the beginning, it is not the end. دا اوس شروعات دی. انشاءالله زه ملکنډ ولس ته عوام ته دا تسلي ورکوم چې دلته ملکنډ کې څومره جرایم پیشه خلک دي څومره ګندګیر دي دا به رانه په ملکنډ کې ځای ونه نیسي. په دې قتل کې زه خفه په دې یم په دوه شیزونو خفه یم. یو خو موږ په اپریشن کې لګیو یو مختلف خلک راتلو چې هغو په کې خپل سیاست او خپل دغه کولو او د ملکنډ ولس خاوره یې بدناموله خاص کر د سقاکوټ. ما پرون د یو څو دغو سره هغو ته ما دا چیلنج ورکړو چې انشاءالله ملکنډ به تاسو وینئ چې دا به د مردان نه دا به د چارسدې نه دا به د نورو ضلعو نه دا به په جرایمو په دغه کې بس پاکه وي او صفا به وي. انشاءالله چې ما سره ستاسو د میډیا ملګري دا ولس دا عوام دا ولاړ یو داسې مجرم داسې یو دغه ته به ځای نه پرېږدو چې هغه زموږ د علاقې زموږ د انتظامیې او زموږ لاین اډر او زموږ ریټ اف د سټیټ چیلنج کړي او دغه کړي. انشاءالله چې د ودین د اپریشن به رواني. تاسو ته پته ده پرون نه راهیسته چې څومره ډرګز او آیس پیډلرز دي په دې کې موږ نیم تقریبا نیولي دي. اوس هم موږ سره په خپل کسټډي کې دي جیلونو کې دي. باقي چې کوم دي هغو پسې موږ ټیمان لېږلي دي چې اپین یو پسې بل ځای باندې شروع کړي دي.